انسان په خپل ابتدا باندې سوچ وکړي، انسان په خپل ابتدا باندې سوچ وکړي، بیا په خپل درمیان باندې سوچ وکړي او انسان په خپل انجام باندې سوچ وکړي، ان شاء الله دیو بیا ګناه نه کوي. ابتدا زما سوا کم سړی چې هم خپل ابتدا هېره کړي نو دغه سړی ناکام وي. محمود او ایاز تاسو به د هغو باره کې واقعات اورېدلي، نو د محمود بادشاه او ایاز د وزیرو، خو د ایاز د رنګه تورو او ډېر غریب سړی او فقیر سړی او خو ډېر زیات هوښیار. نو دې په دربار کې چې به څومره درباریانو نو دو به د محمود غوږونه ډکوله چې مړه دا ایاز په هېڅ هم نه پوهېږي او دا داسې دی دا داسې دی، تا ته هسې دونه څیز جوړ کړی دی ځان سره دې کېنولی دی، دونه مرتبه وله ورکړې. محمود ورته وایي چېرته موقع به راشي یو تاسو به یې وینئ. بهرحال هغو په دې په تلاش کړو چې څه خبره داسې تلاش کړو چې دا ایاز دې چې کوم دی خلکو ته وغورځېږي. یو ورځ بادشاه ته راغله، بادشاه ته وایي بادشاه سلامت دا ایاز چې کوم دی نو دی غلا کوي. محمود بادشاه وایي دا څنګه کیدی شي چې ایاز غلا کوي؟ وایي نه دی کوي او دې قیمتي سامان پټوي، د ده یو لاکر دی، یو خانه ده او په هغه خانه په هغه لاکر کې دی هغه خپل څیزونه ایږدي. جو بادشاه پې شکي شو چې کیدی شي که داسې چېرته دی. هغو ته یې وایي ستاسو سره څه ثبوت دی؟ وایي زموږ سره ثبوت دا دی چې تاسو د ده پسې یو کس مقرر کړئ جاسوس، او هغه به درته ووایي دی سحر او ماښام ځي او هغه لاکر ته ودرېږي، هغه لاکر ته ودرېږي او په هغې کې دې څه سامان ایږدي او هغه ګوري. جو محمود خپل کس مقرر کړو، هغه کس راغی و واقعي جي ما جاسوسي وکړه او دا ایاز چې کوم دی یو کمرې ته ځي، یو خانې ته ځي او هغه خانه کې دې څه څیز وګوري او بیا راځي. زما خیال چې دې څه غلا کوي، هلته سامان ایږدي. جو محمود راوغوښتو، دربار لګېدلی و، وایي لکه ایاز دی خوا راشه. هغه راغی وایي بهي دا راته ووایه چې ستا یو لاکر شته، خانه دې شته ستا سپیشل؟ وایي او بلکل شته. وایي ته هغې ته سهار او ماښام ګورې؟ وایي او. جو د بادشاه ښه یقین پیدا شو چې زما خیال مسله پکې ده، مسله پکې ده. هغه ورته یې وایي شتې مې. نو وایي ته په دې کې څه ګورې؟ وایي بادشاه سلامت دا زما ذاتي خبره ده او که دا پټه پاتې شي نو ښه خبره. وایي نه دا به وي ځکه چې په تا باندې ټول درباریان وزیران شکیان دي در باندې چې په ده کې مسله ده. نو هغه ورته یې چې تاسو نه به قلارېږئ. جو راځه بادشاه سلامت چې تا ته یې وښیم. جو بادشاه سلامت ورته یې هلکه لاکر وله کولاو کې سپایان یې ورسره کړه او وایي ته د لاکر کې جسي یاتي راوړی. جو ده لاکر کولاو کړی، دا وګوره خانه ده چې دا مې ورته کولاو. د هغې نه یې سامان راغستی دی او راوړی دی د بادشاه مخې ته پیش کړی. بادشاه ورته یې کولاو که داسې دی. هغه ایاز ورته بادشاه سلامت ولې مې رسوا کړې؟ وایي نه رسوا کوم دي نه، خو چې ستا خبره ښکاره شي چې تا څونه غلا کړي. هغه ورته چې دغه غلا مې کړې ده او څیز ورته ښکاره کړی دی نو په هغې کې زړې جامې، شلېدلې جامې او شلېدلې پیزار پکې پروت. وایي داسې دی لکه. وایي بادشاه سلامت وایي تا ماله دومره لوی عزت راکړو، تا ماله دونه هر څه راکړه، دونه مقام دې راکړو، په دربار کې دې ساتلی یم. نو زه چې کله په خپل ځان کې په عجب کې راځم که نه خوشحالېږم چې ماله دونه هر څه میلاو شوي دي. نو فوراً زه چې کوم چا راباندې احسان کړی دی که نه د کوم ځای نه راغلی یم دلته، نو زه هغه خپل ابتدا وګورم، لاړ شم سحر هم ننداره وکړم چې ایازه ته ګورې داسې زوی ستا شلېدلې جامې وې، ستا شلېدلې پیزار و، هېڅ حیثیت دې نه و او ګوره بادشاه تعالی دومره لوی مقام درکو. نو زه ثابته ورځ په دې تېره کړم، د شپې چې وده کېږم د هغې دپاره یو ځل بیا وګورم چې ایازه په سهولت باندې او په آرام او په راحت باندې خوب کې وګورې دا د بادشاه چې کوم دی په تا باندې انعام دی، دا بادشاه ګورې چېرته ناراضه نه کړي. نو که دقه مونږ هم سوچ وکړو چې زموږ څه حیثیت و، الله رب العزت د نش نشته کو هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. په دې انسان باندې داسې یو دور تېر شوی دی چې دی قابل د تذکرې نه و، بیا الله تعالی شته کو په دې دنیا نعمتونه یې وله ورکړله، ځواني وله ورکړله، صحت یې وله ورکړو، بال بچې وله ورکړله، بیبي وله ورکړله. بس الله تعالی فرمایي کم از کم خپل انجام ته دې سوچ کوه. ګورې دې قبر ته به ورځې او چې کله دې قبر ته ورغلی زه یو قبرستان ته ورغلم، په قبرستان کې مې یو قبر ولیدو او ډوکې ډېر ماشاءالله مضبوط اډوکې پراته وو. نو ما یار دا بچه ته مضبوط سړی تېر شوي ځکه چې دومره اډوکې پراته دي که د اډوکو نه انسان پته لګي. بعضې اډوکې دي چې دا وزني طاقتور اډوکې، نو دا بچه ته مضبوط سړی تېر شوي او نن د هغه چې کوم دی نوم او نشان نشته، دا پته هم نه لګي دا څوک. نو دې وجې نه هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، هر یو نفس چې څه کړي د ټولو مزه به څه کي. وردو الی الله مولاهم الحق، او هغه حق الله ته کوم چې د ټولو مولا دی هغې طرف ته به د ټولو صحیح واپسي.
وضل عنهم ما كانوا يفترون او مونږ چې دا کوم د چا پسې دنیا کې منډي وو کنه زما لیډر دی زما مشر دی زما پلانکی دی دا دی یا د مشرکان چې کم یادای نو وضل عنهم ما كانوا يفترون دا ټول به غیب شي کم چې دوی د الله نه علاوه دروغ جوړول